अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सिंगल वाले खैर खैरियत थी, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब تاسو और خبرې बताओ واورېدې है। دي؟ मैं ها सब और بالکل थोड़ी सी बताओ है। بالکل زه تاسو ته اول خپل تعارف وکړم. تاسو اسلامي خبرې ډېرې وکړې ماشاءالله جی. زما شیراز نوم دی جی او انټرنیشنل जताला اسلامي पेज کمیټې نما نه په بي ایس مې کړی دی، اوس ایم ایس کوم جی. जताला पेज नम रोरा डेर खदे पेज ها बागा 2019 से पेज रवस्ता ډېره ډېره مهرباني. تاسو مې ټولې خبرې واورېدې. تاسو مې د ملکال صاحب ما چونګې تاسو د وخت زه په آفس کې ناست وم، نو تاسو د لایو مخې ته راغی. ډېرې خبرې تاسو چې کوم دی هغې سره زما لږ اختلافات دي. هغه دا دي چې تاسو خبره وکړه د میله چې کوم دغه بیا ثقافت سره اټیچ کړه، بیا هغه زمونږ چې کوم دی لږ اسلامي چې کوم اقدار دي، روایات دي، هغې طرف ته بوتله. کومه په بټګرام या کې यो اولنۍ मिनट यो میله کې وه. मिनट زما यो خبره مې मिनट کول شي. ना ना जमा खबर और रखा तो गलत लिखा है। मंग मेले نو माने नहीं उड़ागले मंग मेले ताज शोरों ने प्रोग्राम ने दे और दी زه خپل خبره जमा کمپلیټ کوم. دا خبره اور رکھن جو اوس کوم خلک خبره اوري نو خبره غلط طرف ته ځي. منګه د بډګرام ثقافتي میلې معنی خبره شروع کړه. زموږ ټول خبره پاغي خبره کاو هغه معنی تاسو خبر سره اختلاف ته نو زموږ کومه دغه واقداران نو خو به خلک سره اختلاف جی په دې ملک کې جمهوریت ته یو اختلاف چې کوم دی کنه جی، هغه د جمهوریت حسن دی. اختلاف ساتل پکار دي، خو ذاتيات ته نه دي پکار. او الحمدلله تاسو ما چې کوم دی ماشاءالله تعلیم یافته او موږ الحمدلله تعلیم حاصلو طالب علمان یو. نو خبره په اخلاق په ډایرکټ بدل نه کوله چې بډرام کې اولنې میله شي او آی تھنک ظریف المانی صاحب کړی و. او زه هغه وخت کې د فرست سټوډنټ وم. ما په هغه میله کې شیخ خالد صاحب سره هوسټینګ او کمپیرینګ کړو. په هغه میله کې د تلاوت کمپټیشن شو، د سکولونو د مدرسې کوم طالب علمانو د غوي مینس کې په هغه میله کې د نعتونو مقابله شوي، او په هغه میله کې د بټګرام ثقافت او بیا په 2005 کوم زلزلې کې بډرام ته نقصانات رسیدلي وو. په هغه موضوع باندې تقریرونه مقابله شوي وو، او هغه کې زمونږ د بټګرام ټول مليانو مولانا نجمالدین صاحب شیراز صاحب ما یو منټ ما یو زما خبره کمپلیټ شي. نه یو خبره نه تاسو ته سلپ 15 منټه نه لک لیټر لا کوم زه یو تاسو کوم ته خبره مکمل کړم. تاسو نه نو تا خبره د دې څخه لاړ شي کنه کوم څه بوتا کړ دا هغه کې تاسو کوم ځان سره نوٹ کړئ کان یو پلیز زما خبره نه نوٹ کې یو خبره کوم مس کې کنه لکه کم طالب علمانو چې د قرات مقابله تاسو کړی و په بډګرام کې درې غټې ادارې دي. جی درې غټې ادارې دي. یو تاسو د قاری سے بولا کسپول جی یو د علي جامع اسلامیه بنا جی او یو د کوثر مسجد مدرسه جی مدرسې نورو مشته ډېرې دي خخ دي خدا غټې مدرسې دي. د دې درې وړو طالبان تاسو راغوښتو د بتا اوس چې کوم نه تاسو به د غل لست کوم لا شمه کې تاسو د پی ډی اف فارم کې د غل لست د کوثر مدرسې چې کوم سټوډنټان دي هغه باقاعده په دې کې ایساغستوي، باقاعده په ناتونو کې او په آی تھنک چې په تلاوت کې دی هغه باقاعده ایساغستو. تاسو به زغل لستونه او خېومه اوس زما خبره کمپلیټ شي 15 منټه باندې راکې. هغه مې نو شو چې تاسو سید مکاسب د ثقافت خبرې وکړې. زمونږ اولنه خدای ثقافت وشتا ثقافت وې د رهن سهن تور طریقو ته تاسو وګورئ جی وے اف لایف ته جو انګلیش کو ته موږ وے اف لایف تجوند ترو طریقې د بټګرام ثقافت څه دی. بټګرام ثقافت تاسو زموږ جی زمونږ کوم پوخانی روایتي کیونو لکه غشه شو چندرو شو داسې ټایپ کوم گیمونو په هغه مله کې د غشه مقابله وا. په هغه مله کې سخي ورته گیم وای تاسو بیا کړی یا بنی کې زموږ مشرانو په خاکو سخي ورته وای د هغه سخي په هغه مله کې مقابله شي وي. بیا په هغه مله کې زموږ مشرانو په خاګ ګډان جنگو کې تاسو یادي هغه مله کې ګډان جنگي دي لوټ شو جی. الله دې انځي خانو بخي د غویو ګډ پکې راغلو ډېر خسته ګډو هغه مقابله ګټلې و. دا چې کوم زمون د ثقافتي هغه گیمونو کو جی هغه هغه کیو تر څو پوي چې ملکال صاحب د ټیبلو خبر وکړه. ګوره جی ټیبلو هغه د سکول ماشومان دی هغه بس هغه پرفارمنس وغیرہ کړي هغه نه ډانس نه پکې ګډاوه. هغه کوم کلتوري چې کوم زمونږ کلتوري شنو هغه پکې رابر سره کړیو لکه چې هغه کټوي شو یا نو د قسم چې کوم شنو کوي هغه شو. دا دغه نه پس آی تھنک چې په 2018 کې مله شي و د کرونا مخکې هغه کوم ما شهر کې سره هوسټینګ کړو. دغه کې د بي اس فرست سیمستر سټوډنټ ما
په هغه کې هم داسې قسم څه شی نو ټیک شو چې هغه کې هم کلتوري شزونو هغه کې هم ناتونو مقابله وي درځ میله وا هغه کې هم یو بیا پکې کوم ما خبر مکمل پلیز دما خبر مکمل کړه یو خبر پکې کوم تاسو به ګینټا ورما تاسو به ګینټا یو خبر پکې ورما سټپ ما 15 منټه وره بس 15 منټه وره تاسو مشرانه ما 15 منټه وره مشکل دا ده کنه مشکل دا ده چې اوس با ته تقریر کوي نو استاد دا خبره مال بیا یې دي زه څه کوم چې مس کوي او ټک ووم دا نوٹ کې دي نه نوٹ کې ګوره زه خو ما انسان ما ز غنټه نه ناستم اول مې باندې لاله اورید بیا مې سید ملکال سے اورید مس کې ما زتا د مس کې پکې یو ټک کوم چې دا خبرونه کوم زه په دفتر کې ناست یم ما دفتر کارونه کوم ورسره مې تاسو پر خبرونه مو دي زما خبرو مکمل شکایت لږی څه منټه ما راکړي څه 15 منټه ما راکړي ها بیا اغه نه پس کوم دی ملکال سے خبرو کړه تاسو خبرو کړه چې تپا افسر افغان سے منیر بنری سے زمون په هغه ملکی په اولنې ملکی مشاهره شي وا ډیره خسته مشاهره وا ګلفام صابر سے وبکې په هغه مشاهره کې قمر سرای سے وبکې په هغه مشاهره کې د بټګرام ټول شهران چې کوم زمونږ درې اکیډمیان دي بټګرام ادبي ملګری طریق بسن ادبي ملګری او اباسین پښتو اکیډمي بیا پښتو اکیډمي هزاره د ټول زمونږ شاعران دي ادیبان دي هغه په کې مشاهره وا په دویم چې کوم مله واغې کوم دغه حساب وټ شو دي مشاعري پکې شوی باقي زمون چې کوم شاعران دی هغه به کوم برخه غستې و د مدرسو طالبان به کوم راغلي د مشاعر طالبان به کوم راغلي او پکې ډیش نومو تر څو ټپي خبر د کراچي زما خبر اوري په چوک کې بټګرام چوک کې ورددل مشرانو ته کنزل کول لیډرانو پسې خبرې کول چې کوم موجود شخصیات ته هغه پسې خبرې کول یا هغه ته بدر دی ویل د اغینه په بټګرام کې موضوع بار روانه نه دا موضوع نه ته موضوع بار روانه دې ځکه چې ته موضوع بار روانه موضوع نه بار موضوع نه بار کدي پروګرام کې د مشر خلاف خبره شوي یا د مشر د کنزل شوي ذمہوار دې نه بار موضوع نه غلطه خبره کوي شیرازي صاحب نه شیرازي صاحب غلطه خبره کوي بار بنو دي کمه ما ویندي کمه ما ویندي روزه چې کمه ما ویندي غزاور مغویا تاسو اره خبره زما خبره ورو چې زه په زندګۍ کې په اول ځل باندې په لایو کای باندې راغلی ما یو پر یو په نن نن تاسو ته ته نه راغلی او هغه ډېر مشغول شوم تاسو یقینو کې تاسو مخکې ما شخص ذکر وکم ما شي خیر سم مسله نشته ګورئ چې موږ زه په خپل په اسلام آباد کې مجي موږ ته پټګرام خلک شاته زه پټګرام کې چې هر پاسه ټوکار کې بغیر باندې یونیورسيټي کیمپس راغی بغیر تنقید هغه مخکې ګراوند زینو بغیر تنقید اوس مې شروع ګور صف خبره چې کوم شی زمون د اقدار خلاف وي کوم شی زمون د روایتو خلاف وي کوم شی زمون د پټګرام د کوم زمونږه سوسایټي د خلاف وي بالکل هغه پکې نه ده پکار موږ ته منو خو نه پاره دوی مې چې کوم ما پکې هوستینګ لري نه پاره کې ډانس نه پاره کې ګډاګانې وي نه پاره کې د روایتو نه د ثقافت نه هټ کې خبره وا ټیک شو اوس زه حیران پدېما چې په دې باندې کوم په د ثقافتي ګیبونو پکې روانو باندې کې غشي او باندې کې بسقه او هغه کې سټوډنټان راتلو هغه کې چې کوم دي ایون تاسو کوم تاسو د پارټي د زما خبره را اوس یو منټ ستا خبرو سره دلته د سامعین اختلاف دی دا شیر محمد لالا ملکال لیکي چې شیرازی سے تیرے شو میں تیرے شو میلے کی ڈانس شو تیرے شو میلے کے ڈانس شو سید قاسم علی شاہ صاحب لکھی تھی شیرازی سے اس میں ڈانس ہوا تھا داتو کا سام سے ہاں او دې نه پاسه کوم مرګره دی هغه وای هغه ماته وای چې هغه پروګرام ته تا معلومات نشته او زه د قائل ماته معلومات نشته خو زما د پروګرام کې د بډګرام ګراوند د بډګرام کیمپس دی یونیورسيټي یا خانانو ته کنزل کول یا غریبانو ته کنزل کول دغه خبره زما د پروګرام کډو شامل نه دي نه ما تاسو د پروګرام خبر نه کړی ما خبره چې کوم ما تاسو وی کړئ چې زموږ معاشره کې ټپا یا افسر افغان شامل راځي ګوره دي افسر افغان چې هر څوک دې ګوره زموږ الحمدلله په بټګرام کې ګلفام صابر صاحب دې بټګرام کې بختیار انجم دې بټګرام کې کفایت الله حیران دې بټګرام کې کوم دې قمر سلای دې بټګرام کې فؤاد احساس دې رفیق شاه رفیق دې بټګرام کې بلها شهران دې او دا شهران دي چې غزه د پښتونخوا شهرانو سره برابر ونه زما اوس تاسو نمخ کې زما په ریډیو کې پروګرام تاسو یقینو کې چې په ریډیو پاکستان پروګرام کې ما درې غزل
غزلې ویلي او 3 وړه ما د بدرنګ شاعرانو ویلي. خو د افسر افغان چې کوم دی دغه خپل یو مقام دی، د منیر بونری خپل یو مقام دی او دا خو زمونږ اقدار زمونږ روایت چې کوم ملمه راځي هغه مونږ ریسپیکټ ورکوو. تاسو ماته وایئ بټګرام چې کوم دی هغه دی د علماء کرامو په سره باندې کې د بټګرام کې کوم جلسې کېږي د مذهبي جماعتونو آیا هغې ته د بهر نه ملیان نه راځي؟ ولې بټګرام کې ملیان کم دي څه؟ د هر کس په خپل ځای مقام دی، د هر کس چې کوم دی د هغه خپل ویلو دا د هغه خپل یو شخصیت ته جي. که افسر افغان راځي ظاهره خبره د هغه فین فالوینګ دي. له ګورې که نه جي زرین پریشان سے باره کې عباسین سے ورته ویلو یا ساحل سے ویلو چې ته ډېر خوش قسمت یې او ډېر بدقسمت هم یې، لکې په دې چې ته دومره غټ شاعر یې او بدقسمته په دې چې ته پیدا شوې بټګرام کې. زمونږ خلک چې کوم دی هغه اوسه پورې موږ بهر ته پرېنښودل. موږ همیشه د خپل خلکو خپې راکاږو، هغه شاعران دي که هغه مولیان دي که هغه ادیبان دي که هغه کلاګان دي که هغه هر څوک دي. په کار دا ده ها کوم شی غلط کېږي، کوم شی زمونږ د اسلامي اقدار نه خلاف وي، اسلامي روایتو نه خلاف وي، زه د هغې الحمدلله یو اسلامي ګرانۍ سره تعلق ساتم، اسلامي کورنۍ سره یم، زه د هغې خلاف یم. خو چې کوم شی زمونږ کلتور پروموټ کېږي، کوم شي کې زمونږ د ماشومانو فایده وي، کوم شي زه دغه ملو کې ما کمپیرنګ کړی. نن زه په اسلام آباد کې ناست یم، زه په اسلام آباد کې چې مطلب اسلام کور کوم پی ټی آی کور کوم، زه دلته کې اسلام آباد کې د بټګرام نمایندګي کوم. که زه په اسلام آباد کې د بټګرام مسایلو باندې خبره کوم دا هم دغه د پروګرامونو راوځي. نو په کار ده چې دغه شی پروګرامونه کوم دي هغه ته هوت ویل پکار دي. تاسو سره اتفاق کوم چې کوم شی غلط دی هغه اوس تماله مقرره جی جی دلتا عبدالله جان او شاعرو پورې بډګرام کلی کې جی جی او خپل وخت ټولو لوی شاعر چې علي حیدر جوشي جی جی هغه بډګرام ته راغلو. جی نو دا شاعران چې کومو دوه سره ملاوېدل نو کله چې دغه عبدالله جان غالبا د چې ورسره لاس ملاو کا غمړ دی د چې ورسره لاس ملاو کو نو علي حیدر ورته بعد کمنټ کتل ځکه علي حیدر ورته وې چې ته شاعر ته زما خوا کې کېنا ها د ډېرې کلامونه چې دی غشته ناتونه مشته بالکل تاورلو بدقسمته خوش قسمته چې ته زبتا ته چې ته ډېر بدقسمته چې ته په غوسبانډې کې پیدا شوی ته به ماته چې ته ډېر بدقسمته چې ته په پاګوړې دا معیار نه دی، دا معیار نه دی. یو خبره دا ده دوی ما ته تپوس کړو تا پیروغه خاړه راخله ما وی ټیم دا بیاومه تا ته ما وی چې د کسب المدرسې ته دا اعزاز حاصل دی چې هغې کې شیخ الحدیث حضرت مولانا شاه فیصل صاحب چې هغه یو غټ حافظ عالم شیخ دی او ډېر بزرګ انسان دی او ډېر غټ خطیب حضرت مولانا فرید الدین صاحب چې هغه شیخ الحدیث دی د دواړو د قاري سره سبق ویلي کسب المدرسې کې. تا نه ما تپوس وکړو چې د بډګرام غټو ادارو کې یو د کسب لتا سو هغې نه څوک راویستي تاسو که د هغې جواب تا ونه کړه او ته پرې مخکې ته لاړلې. دویم تا نه ما تپوس خبره واوره اوس زما واوره که نه اوس زما واوره ته زما واوره تا ما ته ما کو زما نه کوله اوس ما پوینټونه کړي دي که نه تا ته ما وایي جامع اسلامي علي چې دا د هغې باني چې و مولانا غلام سرور رحمت الله علیه هغه د دیوبند فاضل و د هغه اولاد چې دي هغه ډېر نیکان خلق دي په علماو کې ډېر نیکان خلق دي هغه ټول علما دي تاسو هغه نه څوک راويستي د دې تاباله بیا تا دا و چې کوثر نه مونږ راويستي دا خبره دي چې خلاص شته جی بالکل بل ته چې کوم خبره کوي کنه چې په بډګرام کې خو تلک خصافي او ما ته د ډېر زیات معلومات دي خو دې ځکه زه تعلق نه کم غنم معلوماتو کې جی جی په بډګرام ها بالکل تاسو ته زیات معلومات دي بالکل جیاو نه ته صافي پړه لګه سړی مونږ خو نبتا چې په کې بعضي وخت لکه خبرې موږ په ثقافت کو پښتو موږ انګلیش په کې استعمالو سم ساده پښتو کې خبرې کو لفظونه بالکل صحیح ده الحمدلله په بډګرام کې چې لټونو شي کنه ذکر کړي دی او زما پښتو ډېر خدای جی زما په دې بډګرام کې چې لټونو شي کنه د پای خلق د ویلو والا او شاعران دي چې هغه په کلو کې ناست دي بالکل
نو هغه سي مولیان په بډګرام کې به کم وي لکه چې کم بار نه ذکر اولي چې هغه خپل ځان مناو کړي او دغه خوي دا د افسر افغان نه ډېر ښه شاعران بډګرام کې شته ویلو کوم ډېر ښه دي او د بډګرام په مزاج هم پوهېږي لکه فار ایگزامپل ما ته اصول نمونه واغله چې هغه د غلط خدي مطلب هغوی د هغوی شاعران غوډي خو چې د اواز هم لږ خوي بډګرام شاعر څه مو چې بډګرام شاعران زره پښتونخوا یو شاعر څه نه دابروم بډګرام کې ډېر ښه شاعران دي باندې مو سزان دي خو څنګه تاسو چې مليانو ځان جوړ کړی دغه شان دي افسر افغان یو فین فال دي خو تاسو خبرو کې تاسو ماته تاسو بډګرام کوم شاعران پیژنې د خدای دنیا پیژنم چې تا غنه پیژنې لکه فار ایگزامپل شمروز ما پیژند نه کوم ژوند دي هغه دغه شته ټول تا پیژند هغه نه کوم ژوند دي ما ته خو وایي وین تا هغه پیژند نه ما نه پیژند هغه ته ملنګ پیژنې زم دي کړي نه پیژنم جنا نو بیا ته مضبوط چې تا کوم خبره تا غاړو پیژنې نه تاسو وایي چې کوم تاسو به ولسی شاعران وایي کنه زه چې هغه شاعران چې کوم خلک پیژني هغه خلک راولې بالکل مته خلک ولا پیژني لکه زما خبره ده د بډګرام چې زما ورته د بډګرام چې صابر پیژنم زه بختیار اندیم پیژنم زه مختار احمد شاهین پیژنم زه کفایت الله حیران پیژنم زه حیات قمر پیژنم زه جاوید خان پیژنم ورته ټول دا واسه کړه ا دې وتل غلاله چې سلطان لاله د غاړو زند اخلي سلطان دراسه پیژنم بالکل پیژنم یو کله تا غاړو نو راستل نه تا د غاړو نو اخلي تاسو پریږه ما علم کنه نو ته هغه پیژنم دغه دلته کې ګورا پخپلا الله پاک دې په جنتونو کې الله پاک دې جناب علمزیب خان دې الله پاک په جنتو کې تا دغه ګډانو جنگ کتلو دغه خپل داسې جوړه شاعري و چې داسې اولنې مله کې هغه خپل غزل ویلو زموږ چې کله په دوچو کې اولنې مله په هغه کې هغه خپل غزل ویلو او هغه مشاعري هغه صدر محفلو علمزیب خان تا کوټه زما تاسو نو تا کله دغه نو مواغسته نو تاسو پریږه مجي تاسو خو زما خبر خو نه تاسو کومه شران نه غلطه چې دا شران دي اجر خان فکری سیب دی دا شان اختر حیات قمر سیب دی بیا زمون د علاقې په سورو شران دي جی الحمدلله بیا تاسو اختر عالم له پیژنې نو ټول صحیح نه تا اختر عالم له پیژنې ملنګجان مالیار سیب دی نه تا اختر عالم له پیژنې اختر نه پیژنې نه چې کوم نه پیژنې تاسو په ساملو یو درو دغه کې مطلب لکه تما تاسو وایي چې تخیا او ته په خپل بیا برا دغه چي دي بلدا خان چې صدر زمان خان صاحب دغه زمان خان په مشاعره کې او هغه هغه خپل غزل ویلو بالکل پیژنم دا ډېر شاعران دي چې هغه پیدل دي غریبانان هغه ذمہداري کوي یا هغه کسب کوي هغه خلق ته هغه شاعران دي تاسو هغه لړو پیژنئ نه د هغه باره کې معلومات شوي دي دغه شاعران چې کوم دي دا د افسر افغان نه او د منیر بنیروال نه ډېر ښه دي تاسو اواز کټکیږي څنګه څه شو دا څه کوو چې ستاسو خبرو له یو پوره ټیم لګي نو ته بیا ماته مسنجر باندې خپل نمبر راولېږه زه سبا ته ټیم ملاو شلای ګورې چې زه تاسو ته مو وی تاسو ته ما دا خبره وکړه چې زه فرست ټایم باندې چې سره په لایو کال راغلی نو فرست زه د بډګرام په د پالیټکس کې د بډګرام په خبرو کې چې کوم دا نیگیټیوټي روانه دي که زه څه دغه نه کوم زه تاسو پروګرام ته بلکې فرست ټایم باندې پروګرام ته راغلی ما چې دا پروګرام کې چې په فیسبوک باندې چې ویډیو کال باندې خبرې نکړي چې کوم تاسو هغه پوینټ ریسکول نو باغې باندې ما کوتل نو ما چې لکه ظاهر خبره چې د بل موقف چې کوم دي کنه هغه اوریدل پکار دي لکه موږ کله صحابتي اصول وایو کنه موږ دعا شیرازي صاحب زما خبره اورا ګوره زما دا خبره ده کنه وروره چې دا شاهد صاحب ما ته ریکوست وکړه تاسو په کال اخلم مصطفی کال اخلم شیرازي صاحب دا چل کنه چې مونږه خبر شو چې ثقافتي میله کیږي